مفتی صاحب دا راته ووایه که موږ وګورو نن سبا عالمان چې کوم دي یو بل پسې ویډیوګانې کوي جی بس یو پسې ویډیو کوي بل پسې ویډیو کوي یو بل پسې خبرې کوي هغه عالمانو ته به تاسو څه یره پیغام؟ جی چې رښتیا خبره وي د داسې علماو په حق له باندې که زه دا لږ سخت الفاظ استعمال کم چې د خلق نورو سوشل میډیا باندې جی دنیاوي نقصانات روان دي جی بالکل انسان اخلاق متاثر کیږي دنیا به زیات نه زیات تباه شي خو زه علماو ته گزارش کوم چې دغه اختلاف د وجې نه د خلکو دین تباه کیږي جی نور ویډ سوشل میډیا استعمال د وجې نه دنیا تباه کیږي جی او دارنګه د دوی اختلاف د وجې نه خلکو ایمانونه تباه کیږي لګیا دي په دین اسلام باندې قسمه قسم سوالونه راوچتیږي او که چې کوم خلکو دا یو روش جوړ کړی دی چې تر اول را سره دا ویډیو وګورئ بیا زر توایم نو اول هغه مبارک بیان وکي بیا پسې دا ډبل مبارک بیان وکي نو عوام بیا په دې نه پوهېږي چې د واله ومنو که د واله ومنو او کله نا کله داسې هم وشي چې دا علما چې دا کوم وایي چې راشه چې دا غلطي درته وښایم ډېر سوچ والا داسې کسان چې د اصلاح کولو په ځای باندې د ده دا غلطه خبره د هغه فالوورز هم وګوري او د ده فالوور هم وګوري او نقصان څه جوړ شي د هغه پسې چې کم خلک دي هغه یې ومني او د ده په منونکو کې هم بعضې خبرې هغه ومني چې دی وایي هغه نه مني هغه بل واله مني نو دا یو لوی اختلاف دی دا یو لوی زه وایم چې یو دینی فساد دی زه وایم چې د دغه اختلاف نه ځان ساتل پکار دي الحمدلله ما د دغه سوشل میډیا سره او میډیا سره تقریبا لسم کال دی خو د ما په ټول دغه دورانیه کې ما چېرته داسې ویډیو نه ده کړې چې راځه چې دا فلانکی واورو او زه دا ښه وینم چې د کومو خلکو دا طریقې کار دی د هغه څومره نقصانات دی او ما چې کوم طریقې کار دی یا بل عالم طریقې کار دی نورو خلکو نه مو زده کړې ده د هغې څومره مثبت یو کردار دی معاشره کې شاید چې په دې نقطې نظر باندې سوچ وکړي نو علما دغه څیز نه بالکل اجتناب پکار دی